علیکم. نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روز او خوشاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، مفتی سردار علي حقانی صاحب په کور کې خوشحالي راغلی ده. د مفتی صاحب ورکوټی بچنګی پیدا شو، د مفتی صاحب ماشوم بچی پیدا شو، خو هغه ماشوم بچی پلان نشته، هغه ماشوم بچی یتیم پیدا شو. دوستانو، د مفتی صاحب په کور کې ډېره زیاته خوشحالي ده، خو هغه خوشحالي په غم باندې بدله شوې ده، ځکه چې مفتی سردار علي صاحب شهید شوی دی. د مفتی سردار علي د شهادت په درېیم ورځ باندې د مفتی صاحب په کور کې خوشحالي دغه یعنې د مفتی صاحب بچی پیدا شو. دوستانو، د مفتی صاحب زوی رښتیا پیدا شوی دی، خو خلک په سوشل میډیا باندې هسې پراپګنډي کوي. دغه ټولې معلومات نن پرده اوچتوم. د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تر نشان اوس خامخا وښیئ چې زموږ هر یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو، مفتی سردار علي حقانی صاحب په کور کې خوشحالي راغلې ده. د مفتی صاحب په کور کې نعمت پیدا شو، الله تعالی ور خپل نعمت ورکو. یعنی مطلب مې دا چې د مفتی صاحب ورکوټی ماشوم بچی پیدا شو. داسې قسمه خبر په سوشل میډیا باندې ډېر زیات ګردش کوي. دوستانو، مفتی صاحب خو شهید شو، اول به تاسو مفتی صاحب باندې پراپګنډي کولې، تاسو مفتی صاحب بچي په آرام نه پرېږدئ. د مفتی صاحب زوی نه دی شوی، د مفتی صاحب یعنی وراله شوی دی. هغه وراله تصویران په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي، او هغه ظالمان، هغه بدبخته کسان چې داسې قسمه مطلب اوچت کړی چې دا د مفتی صاحب پیدایش شوی دی. نه دوستانو، د مفتی صاحب زوی نه دی پیدا شوی. د مفتی صاحب څلور زامن دي، هغه څلور ونه یتیمان شوي دي. دوستانو، د الله دې د هغوی وسیله یو څه ده کې مونږ ته پکار دي چې مونږ د هغوی لپاره چانده وکړو. په هغه چانده کې هغوی ته د میاشتې چې دومره پیسې میلاویږي چې هغه پیسو سره د هغوی کور چلن کیږي. دوستانو، دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تر نشان اوس خامخا وښیئ چې زموږ هر یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.